ماتی تپوس کو مور دارا توایا تا می شر پار زمانه مخه نره خشاک لاند کې او غټي دړي د پاسه کې مور دا تولې رسکه ما ته بچیا دا نره خشاک اور زرالی دا غټي دړي د په زور سره بیا بلیږي بچے کما غټي دړي لاند کړي نره خشاک میرا پاسه کو بیا غټي دړي اور نالیک زما زین ته کاکا یو خبر را پریوتی را زما زین ترا سوچ او تصور راغله دلته دنیا کې خو زما مور پنغری کور پر ترتیب سره بلای زما رب پر جهنم اورم ګرمای هغه باندې خو بکانه هم سوځي هغه خو معمولی اور نه اسنه د قیامت په ورځ باندې الله موږ ما شومان جهنم ته ول ور واچي مشران د پاس سره واچي زمنګ د ما شومان په ذریعہ سره الله د جهنم اور ګرم کی ما شومان او دغه شانت مشران او کانه په منګه په زور سره چې کم دین وسیږي کاکا د هغه ورځینا د خبره ته سوچ او تصور وړم نن ما شومان وکتل هغه ورځینا ولی غافل دي خپل قیمت ټیم ولی خرابای ما پدې باندې وجړل ما پرې نریجل زما سره غزار او بادام نشته زره ما شومان سره لبینکم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين درود شريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم زما انتهائی درجی واجب الاحترام علماء کرامو طلبو او د دې علاقې مشرانو او کشرانو زمنګ او استاسو دلته راجمع کېدل او د دې دومره جمع غفیر د دې غني مقصد واضح دی چې دا غي مقصد زمونږ مخکې دغه ماشومان دي چې الله تعالی د قران د ویلو توفیق ور نصیب کو او دا د دې محلي ماشومان دي عزتمندو دا ماشومان دا الله پاک امانت تھی یو انسان له الله اولاد ورکی دا اولاد در مور پلار سره دا الله پاک امانت تھی او څنګه چې موږ عام په امانتو کې خیانت نشو کولای دغه شاندار الله د طرف نه زموږ سره امانت تھی پرې کې با خیانت نکو دا امانت عظیم امانت کی په تمام امانتونو کې کله چې یو انسان له الله اولاد ورکی بیا د الله د خولی طریقې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خولی اصول مطابق د دې معصوم تربیت په والدینو باندې لازم دی د نمخ کې یو پروګرام کې شاید مرګرو نیټ باندې اوریدلې هغه کې ما ابتدایي د معصوم د تربیت اصول بیان کړو چې الله یو انسان له اولاد ورکی د والدینو په ذمہ باندې الله او د الله رسول کوم ذمہواری لازم کړی دا معصوم پیدا شو د معصوم ته وکي آسان کول دا د والدینو ذمہواری ده په بلغه کې اقامت کول او دغه شانتي معصوم له تحنیک کول د معصوم ختنه کول او د معصوم له صحیح نوم یې خودل د معصوم له صحیح تعلیم ورکول او د صحیح استاد انتخاب د باندې تفصیلی گفتگو ما کړې ان شاء الله د دین اخوا د معصومانو چې د مور پلار په ذمہ باندې کم چې کم دې ډیوټي را
او الله تعالی کوم ذمہواری لازم کړی را داغه مطابق لګون ته خبره کوي ان شاء الله بیا پروګرام ختمو زمونږ استاد زین کې دای چې الله بچی درکو د والدینو په ذمہ باندې ډیوټي صرف دومره را چې دې ماشوم له خراس خاک او دغه شانتري ماشوم له جامه پیزار او داغه سره سره دا ماشوم ډاکټر لوړل دا صرف د والدینو په ذمہ باندې اعلان کې دومره خبره صرف د والدینو په ذمہ باندې نه را د دین اخواس الله پاک ستا په ذمہ باندې نور هم داسې پتا باندې ذمہواریان چې کم دینو لازم کړی دي د ټولو نه اول دا خبر ذهن کې یاد ساتئ چې د دې بچي مستقبل د والدینو په لاس کې لري الله چاله اولاد ورکی نو دې اولاد ته دعا کې مور او پلار په ذمہ باندې لوی ذمہواری دار چې دا بچی لپاره د الله نه دعا غواړي تاسو قران کې لګو ګورئ د ټولو نه زیات دعا چې چا غوښتلې نه خپل اولاد د پاره هغه یو شخصیت په تاسو ته قران کې په نظر باندې راشي حضرت ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام سره خپل بچي حضرت اسماعیل علیه السلام د خانه کعبه تعمیر کړي او د خانه کعبه د تعمیر سره سره ابراهیم علیه السلام چې کوم دې ځان د پاره او د اسماعیل علیه السلام د پاره دعا غواړي ربنا وجعلنا مسلمین لك خدای ما او زما بچی اسماعیل علیہ السلام خپل تابعدار جوړ کې او بیا د اولی سپارې نه پاخوا قران کې زه په زه تاسو ګوره حضرت ابراهیم علیہ السلام د خپل اولاد د پاره دعاګانې غوښتلې داغه ظاهره وجدا چې د ابراهیم علیہ السلام نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې څومره پیغمبران الله را لېږلي دي د حضرت ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې را لېږلي دي زکه هغه خپل اولاد د پاره دعاګانې غوښتلې نو د ټولو نه اولنۍ ذمہواری با ستاسو په ذمہ باندې دای چې الله اولاد درک نه دره د صالح لوی دو د پاره دا الله تعالی نه سوال کې حضرت ابراهیم علیہ السلام چې کله خپل اولاد د پاره دعا غوښتا د ابراهیم علیہ السلام د اولاد مثال بیا څوک نشي پیش کوله او یوازې دا نه چې د حضرت ابراهیم علیه السلام دعا الله قبول کړه د هر مسلمان دعا الله قبلای د خپل اولاد په باره کې هم موږ د دین ډېر زیات غافل یو چې موږ چرته خپل بچی لپاره د ربنا د نیکوالي چې کوم دینو دعا وغواړو د حضرت ابراهیم علیه السلام دعاګانې کله چې الله خپل اولاد د لپاره قبول کړي آینده بل چا په نسل کې نبی رانغه تر نبی علیه السلام پورې د حضرت ابراهیم علیہ السلام یو بچے داغه په اولاد کې الله تعالی عیسی علیہ السلام پورې انبیاء را لګي او دویم بچے اسماعیل علیہ السلام داغه په اولاد کې اخر کې نبی علیہ السلام الله را ولېګو او کله چې ابراهیم علیہ السلام دعا وکړه ربنا وجعلنا مسلمین لك رب ما اسماعیل علیہ السلام دعانا ځان طرف ته تابع کې بیا اسماعیل علیہ السلام مثال دنیا چرته پیش نکو چې دې الله څومره لوی تابع تر دې پورې الله په حضرت ابراهیم علیہ السلام باندې ازمیخ او امتحان راوس نهله سورې پس په تاسو قربانیان کوي د هغه اسماعیل علیہ السلام او د حضرت ابراهیم علیہ السلام یاد په پدې کې تاسو تازه کوي کله چې حضرت ابراهیم علیہ السلام درې میاشتې په اتم تاریخ باندې خوب ولید او خوب کې ورته الله خی چې د خپل بچي ذبح کوي بیا داغه نه پس حضرت ابراهیم علیہ السلام سوچ کوي زکه د اتم ذیلحجې ته یوم الترویح ویل شي د سوچ ورځ ورته ویل شي او کله چې نهم ذیلحجې باندې حضرت ابراهیم علیہ السلام بیا د شپې خوب ني او په خوب کې خپل بچي ذبح کوي زده پورې خبره کو کله چې حضرت ابراهیم علیہ السلام د خپل بچی لپاره غوښتل چې رب ما او زما بچی خپل تابعدار جوړ کې کچرته یو مسلمان بل هم د خپل بچی لپاره دعاګانې غوښته الله به هر مسلمان بچی خپل تابعدار جوړ کړو خو کاش کوم د بچی لپاره سوال کو صرف د دنیاوی امورو تر حد پورې سوال کو د دین اخوا چا د بچی د تقوا لپاره سوال ونکړ چا د بچی د پرهیزګاری لپاره سوال ونکړ الان کې په والدینو باندې دا الله یو ذمہواری لګولې چې د بچی لپاره وا تر نیکو اعمالو لپاره دره تقوا لپاره سوال کې
نو کله چې ابراهیم علیه السلام سوال وکړ الله سوال قبول کو حضرت اسماعیل علیه السلام الله خپل تابعدار وګرځو نهم ذی الحجه باندې حضرت اسماعیل علیه السلام په باره کې پلار بیا خوبینی چې زخپل بچی ذبح کوما دغه ورځ ته یوم العرفه وای زکه ابراهیم علیه السلام دا خبرو پیژندا چې دا د رب د طرفه ما توحیدا او د رب کائنات د طرفه ما تر بچی د ذبح چې کوم دینو امر الله کوي وګوره هغه اسماعیل علیه السلام چې ابراهیم علیه السلام سوال کړو وجعلنا مسلمین لك رب ما اسماعیل علیه السلام ځان ته تابع کا وزدلته کې حضرت اسماعیل علیه السلام تابعداري وګوره کله چې سحر شو د رب د حضرت ابراهیم علیه السلام ازمیخ او امتحان کو ابراهیم علیه السلام د خپل بچی د حضرت اسماعیل علیه السلام امتحان علی بچے کینو یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک بچے زخوب کی تعینم زتا ذبح کوم فانظر ماذا ترا بچے تو گورا ستا سر رائے رے تلک سوچ او غور فکر وکا پرے بارک استا مات سرائے رے اللہ فرمائے لو کلچ ابراہیم علیہ السلام دار زویر پار سوال وکا رب حبلی من الصالحین خدا مال الصالحین نہ بچے را کے اللہ بشارت ورکڑو وبشرنا بغلام حلیم یو صبرناک بچی زیر اللہ ورکڑو والصبر تو گورا وس اللہ تر تابداری آغا نمونو گورا کم چی ابراہیم علیہ السلام دا خپل بچی دا پارا غختلوا کل چی ابراہیم علیہ السلام دا بچی نا تپوس کئی یا بنیا اے بچڑ گیا انی آرا فی المنام انی ازبحک زبا خوب کی تائنم چتا زبا کم فانظر مازا ترا لغور وکا بچی استاس رائے رے پرے بارک استاس مشورہ دا بچے سوچ نہ کئی یا بتفعل ما تومر پلارا کار وکر سجتا دا حکم کیگی زگا پلارا تا تا پترا چترا اللہ نبی تخلیل اللہ او دن انبیاء خوب دا دا رب دا طرف جی کم دینو دا وحی لہذا تا تا وحی شوی زمان الزبح تابانی امتحانات را غلی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اللہ مسلسل دا ابراہیم علیہ السلام نے امتحانات اغسطیو ابراہیم علیہ السلام ٹولو کے کامیاب را خطلو اللہ بل امتحان علی لزوی بسر باندے یا ابت فعل ما تومر پلار آکار وکر سجتا دا حکم کیگی اگر کزیو ما شومیم ستجدون انشاءاللہ من الصابرین اللہ فرمائے فلما بلغ ما حسایا دا پلار سر منڈو ترڑو ترسیدلو چه رب دا ذبح حکم ورکو مفسرین لکلے دا وو کالو معشوم حضرت اسماعیل علیہ السلام بعضی مفسرین وی 13 سال ترسیدلو خویو نابالغ بچے فلار لپورن جواب ورکی یا اب تفعل فلار آغکار وکما تومر دا سجتا دا حکم کیگی اگر کزنا نابالغ معشومیم ستجدون انشاءاللہ من الصابرین انشاءاللہ پلار تب مار الصابرین نبیاموں میں ابراہیم علیہ السلام سوال کرو رب زان طرف تے تابع کے تابداری تو گرا ستجدون انشاءاللہ پلار دعوانکو ما انشاءاللہ کا اللہ غاڑی تب ماؤموں میں من الصابرین دائیوانے چی زب الصابریم بلکہ زبر نور الصابرین بشان یو صبر کون کے ماں او بیا پلار چکلا حضرت اسماعیل علیہ السلام مذبح تبیائی آغا طرف تبیائی کمزے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح کی گی دا دے طرف پلارو سے برگ روان دی دا ابراہیم علیہ السلام زلکی دارا چی دا دے سیڑ زمان سرا آغا بچے روان دے چی کم مال رسپی نے گرے پا وقت کیا اللہ را کرو کم وقت کی زمان بچی نو آغا دا بڑا والی پا حالت کی مال رب بچے را کرو نن زمان رب دا بچے قربانی غاڑی خوچ کر اسماعیل علیہ السلام بارکے دا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سوال کرو رب زانتے تابدار کو اس تابدارے تو گرا مذبح طرف تروان دی دا ابراہیم علیہ السلام پزلک را خبر دا دا دے سیڑ زمان سر اسماعیل دے دا آغا سیڑ با زمان سر دا اسماعیل دا زبح چڑا صرف پلاس کی اسماعیل دا تن چکم دینو سر بجودائے زبد رب دا پارا دا قربانی کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام امتحان علی اسماعیل علیہ السلام تابداری اللہ دنیا تخی کلچ ابراہیم علیہ السلام سوال وکا دا بچی پا بارک قبول شو مسلمانا ستا پا زیمہ باندی را
درې ماشوم بچی مستقبل ستا په لاس کې الله اولاد درکو یوازې دنیا سوال مکوا درې بچی د نیکوالي او د تقوا د پرهیزګارۍ او د خپل ځان د پاره د آخرت د ذخیره د پاره د رب نه سوال کوا کله مصباح تور ورسېدل الله د ابراهيم عليه السلام کامل امتحان علي د حضرت اسماعیل عليه السلام هغه بچی چې بډاواله کې الله ورکړو داغه په جواب باندې الله داسې کلمات جاری کړل چې عام پلار هغه خبرو طرف ته نشټینګره عام پلار هر یو زړه چې کم دی هغه تحمل او برداشت نشي کولای اسماعیل علیه السلام مذبح کې پلار ته وای پلارا زخر عالم ستا درې خبره د پاره چې رب د حکم په تعمیل کې ستا سره چې کم دی هغه ستا سره تعاون وکم خو زمام یو سوچ شرایطي داغه اصول مطابق په زما ذبح رب ته پیش کې نمبر 1 خبره دا پلار مرګ دا ډیر سخت سیز دی د انسان روح زی دا ډیر زیاته مشکله مرحله ده داغه کې ریش زما لاس تا لاس سره ولګي زج کم دی نه دغه در په عالم کې استاد لاس نه چړره ونه سما د قیامت پر زما پاجر کې رب چې کم دی نو کمه وکي پلار استا مهرباني بدای تفسیر بغوی مظهری وای چې زما لاسونه بکلک مضبوط وتړي کدا سر در پټیم کې زما تحمل او برداشت کار پریری زستا لاسونه ونسم اسینه د قیامت پر زما پاجر کې کمه راشي او بیا دویم کار با ستا په ذمہ باندې پلار دای سټیم چې زما لاس خو په وتړي خپل چړه مضبوطه تیر کې زکه مرګ یو ډیر سخت سیز دی اسینا غ ټیم کې زماره خلینه س کلمات وسی یا زستا لاس ته لاس درواچو ما زما پاجر کی تخفیف او کمیرا نشي او بل مهرباني بستا دای چې خپل لاس زما په مری باندې با لک په زور باندې راکاږي زما د جسم نا زما روح چې کم دینو سر پرواز وکي زما قرباني ربتا دا فورن ورورسي زما د لاس خو نه داسې حرکات نشي زما پاجر کی چرته کمیرا نشي او بل بپلار داو کې چې ته خلیل الله تر الله خلیل او دوسه الله په خلص سره په خالص دوستۍ سره نیولې زما ان چرته یو خلیل دا په کپړو باندې ونه لګي د قیامت په ورځ باندې زما پاجر کې کمیرا نشي پلار ته پیغمبر او خلیل الله خپل کپڑے زمانه را غونډي ساته زمانه مرینا ان استا په جامو باندې ونه لګي اسنه د قیامت پر ورځ زما پاجر کې کمیرا شي او بل دا پلارا اخرنه خبر زما دارا سټیم چې تما ذبح کې زما مور خاله توراله زما مور ته زما سلام وایا چې اسماعیل سټیم ما ذبح کو پتا باندې سلام وې پلار کته زما کمیس استل غواړي زما د ذبح نه مخ کې او زما مور له وړل غواړي شاهد بعض اوقاتو کې بعض خلوت او یوازیواله په وختونو کې زره خپل مور په ځل باندې راوړېګم اسماعیل ور پیاشي زما تسلی زماره کمیس نه وکی زما کمیس کا زما مور لوړل غواړي پلار زما کمیس ویسا ابراهيم عليه السلام یو خوا ولار دے هغه بچی چې د رب نه په سوال غوښتلو رب هب لي من الصالحين خدای مال د صالحین نو بچی راکې هغه بچی نن پلار ته لګیاله د پلار په زړه باندې څنګه تیریږي صبر پلار په زړه تیریږي الله فرمایل فلما اسلما کله چې دوانه تابع شول وتله للجبین اسماعیل علیه السلام په جبین باندې رواچو جبین دې سیړ ته وای مخامخ تندی ته جبهه وای بعضی مفسرین وای په جبهه باندې پړ مخ راچولو خو کله چې حضرت اسماعیل علیه السلام په جبین رواچو په سیړ باندې او پلار دغه په مری باندې چاړه راکاږي چړه کار نه کوي حضرت ابراهيم عليه السلام چړې تا سو پیره غصه شو چړې کار نه کو الله چې کوم دې دهغه چړې پمنس کې او د حضرت اسماعیل عليه السلام د مری پمنس کې الله پیتل حایل کړو د حضرت اسماعیل علیه السلام یو رګ یا یو یخته چړې هغه ته حکم نو چې دا بالکل کټ کی کله چې حضرت ابراهيم علیه السلام چړه راخ کولا الله فرمای ونا دینا ای ابراهيم من आवाज وکي ابراهيم عليه السلام قد صدقت الرؤيا تخبل خوب رشاکو زګ ابراهيم عليه السلام خوب دانو لیدله چې ما خپل بچي ذبح کړي خوب دالې دلو انی اذبحک
زتا ذبح کوما مری باندې چړې راخ کولو فعل حضرت ابراهیم علیه السلام خوب کې ولید او په یخ باندې هم اگر شاک الله فرمایي ونادینا یا ابراهیم منګ आवाज وکړه اے ابراهیم علیه السلام قد صدقت الرؤيا تخبل خوب رشاک الله د حضرت اسماعیل علیه السلام ففدیه کې وفدینا بذبح عظیم د جنت یو ګډ الله را ولېګو هغه ګډ چې حضرت آدم علیه السلام بچی سبا کړو د حضرت اسماعیل علیه السلام ففدیه کې حضرت ابراهیم علیه السلام هغه ګډ ذبح کو ذکر نبی علیه السلام نه تاسو شو یا رسول الله دا قربانی سی شریک نبی علیہ السلام صحابو له جواب ورکا دا تاسو پلار د حضرت ابراهیم علیہ السلام سنتی خبر ماده پوری کولا الله چاله اولاد او بچی ورکل پرې مور پلار باندې بچی تربیت درې بچی تربیت دا لازم دی تربیت کې رټول نه اول دا چې د بچی پیدا کېدو نه مخکې هم دا سوال کوه د بچی د تقوا لپاره ځکه ابراهیم علیه السلام چې بچی غوښته رب هب لی من الصالحین خدای مال الصالحین نه بچی راکې دا غین ورسته قران وګوره مطالعه کوي ټول قران کې ځای په ځای حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل اولاد او بچی او نسل د پاره دعاګانې غوښتلې دي نمای درې بچو مستقبل ستاسو په لاس کې الله یې خو دې د خپل بچو لپاره بهر ټیم دعاګانې غواړي رب د فتنې دور دی رب خپل حفظ او امان کې زماره اولاد وساته رب خپل دین د پاره قبول کا او د دې مور پلار دعا د بچی په باره کې الله بالکل چې کم نه دا نرد کوي موږ مسلمانان غافل او د دینا موږ د بچی حقونه پرې کې ګڼل دي صرف پخپو باندې پیزار ورچوا بدن باندې لباس ورچوا صرف چې کم نه خوراک ورکوا ډاکټر له بیا د دې نه اخوا زما ذمہ چې کم نه دا ساقط شوناک ستا په ذمہ باندې ډېر زیات کارونه لري دا الله مانت استاسرا حسن بصیر رحمت الله علیه دار او زمانه کې الله یو لوی مفسر یو لوی محدث او لوی متقی دا په یو دور کې تیر شوی حسن بصیر رحمت الله علیه او شاګرد را هغه شاګرد انتهایی تقوادار داغه شاګرد خاوند وفات شو او داغه یو بچی چې کم دینو پاتې شو صرف دې پورې خبره کو چې تاسو دعاګانو سره درې ماشوم بچی مستقبل الله صحیح کوي بعضی والدین د دعا په ځای ماشومان ته دعا کوي داغه مطابق هم خبره کو چې تا د ماشوم مستقبل تباہ او برباد کا د حسن بصیر رحمت الله علیه هغه شاګرد حسن بصیر رحمت الله علیه نه سبقونه زده کوي د وخت یو حافظ او عالم جوړ شو درې خاون وفات شو یو ماشوم بچی لري په غیږ کې پاتې شو هغه ماشوم چې کله لو شو دغه مور چې کم دی چې دا یو عالمه او یو متقی زنانه را خپل بچی ته نصیحتونه کوي بچی چې کم دی مور په نقش قدم باندې نه روانيږي هغه بچی یو بد عمله بد کرداره دا حسن بصیر رحمت الله علیه هغه شاګرد د خپل بچی سو پیری راوس حسن بصیر رحمت الله علیه تا یره استاد یې دې لپاره دعا وغواړه د تلګ نصیحت وکا زه عالم ما بهر زما پجامه باندې داغ لګي چې ما ته خلک وای دا د یو عالم بچره او د پلار وفات شوی خاون می وفات نو څوک نشته زما خوب خوراک حرام دی دا بچی چې زما تر 100 پر صالح او متقی شه نه حسن بصیر رحمت الله علیه هغه ماشوم بچی ته ډېر زیات نصیحتونه وکړل هغه چې کم دی حسن بصری خبره ونه منله یو دور هغه راغی چې ده په بستر باندې پریوت بیمار شو مرض ورته ورسید د حسن بصری د شاګرد هغه بچی بیمار دی او بیماری دی حالت اور ورسیرا چې د خپل ژوندۍ نه امید شو مور ورته خو دعا شروع کړه تر دغه وخت پورې مور دعا نه وغوښتلې ما درې ماشومان مستقبل دا تاسو په دعاګانو کې پروت دی او دریو مستقبل هلاک کېدل او تباہ کېدل دا تاسو په خیرو کې پروت دی درې بچي بتاوانه حقونه دي دعا ورلغواړه د دنیا او د آخرت د دوانو کامیابی او فلاح لپاره دا حسن بصری شاګرد کېناستا سوال شروع کړه زمای سوګ نشته سیوا دغه بچینا رب تا ته پترا زمارا بچی انتهایی درجه بد کردار دی ما خپل استاد حسن بصری لهم بولیو زما هغه لوی شخصیت د هغه استاد خبره هم غرزولې ده رب بل سه علاج مال ناراضي رب استاد طرف ته متوجه کیږم
زما د بچی له زندګۍ نه زه ناامید یم رب تا ته سوال کوم زما بچی له اخرنۍ کې د توبې توفیق ورکړي فوراً مور چې کوم دی نو سوال کوي زوی د دې ځای نه آواز وکړو زوی د مور دعا نه ده اورېدلې مور زما زړه کې یو خبره راولغړېده هغه خبره دا ده مور تا ته پته ده ټول عمر ما ستا خبرې ځمکې طرف ته غورځولې دي تا زه خپل استاد بولی وما ما هغه خبره د خپو د لاندې کړې ده ما د خپلې زندګۍ نه بلکل امید قطع شوی دی زما زړه کې دا خبر راله زه رب ته تایب کېږم رب ته توبه وباسم ځکه د مور دعا وه مور زه رب ته توبه وباسم خو ما ډېر لوی شخصیت ټکراو کړی حسن بصیر رحمت الله علیه ما هغه حسن بصري له بوزه چې د هغه په لاس باندې زه چې کوم دی نو بیعت وکړم زه د هغه په مخکې د ګناهونو نه توبه وباسم مور ما خفه کړی هغه استاد به هم خوشحاله شي رب به هم خوشحاله شي زکه وفات شوما الله ته به د توبې سره ورشم که زه ژوندی ومه زما رب سره د عزم دی زه به د دې نه پس بد کرداري نه کومه وجه څه وه د بچي په زړه کې انقلاب څه شي راوست هغه د مور دعا وه ځکه د والدینو په خوله کې الله هغه اثر یې د دې بچي زندګي هلاک کولی هم شي د دې بچي زندګي هلاکت طرف ته هم غورځولی شي حسن بصري رحمت الله علیه شاګرده فوراً پاسېده بچیه زما استاد ساده مزاج دی ما ته پته ده ته زما د استاد خواله نشي تلی بیمارې زه تا په غېږه او په شا نشم وړی ته چې کوم دی نو زلمی زما استاد ساده مزاج دی هغه به دلته ستا خواله راشي د هغه په لاس باندې به طرف ته توبه وباسې حسن بصري رحمت الله علیه شاګرد وراله خپل استاد ته دروازه وټکوله د غرمې ټیم دی حضرت حسن بصري رحمت الله علیه راووته ورته وی سري زما د بچي په زړه کې دا راغلی دي چې رب ته تایب کېږي زما سره ته ورشه ستا په لاس باندې هغه توبه ایستل غواړي حسن بصري رحمت الله علیه وی ماسپښین نه اخوا زه د قرآن درس کوم د دې ټیم زه آرام کوم ستا بچي ته خبرې او نصیحت کول دا په هغه باندې اثر نه کوي لہذا تزه زما درس کې خلل پیدا نشي څنګه چې د حسن بصري شاګرد وراله بچه تپوس کوي مور ستا استاد راغی زه د توبې په انتظار باندې یم ما د رب سره لوس کړی دا پته خو ورته نه وه زما په زړه کې که انقلاب راوستی دا زما د مور دعا راوستی دی د دې نه مخکې د مور دعا نه وه زما د زړه د انقلاب دپاره ځکه زما زړه بدل شوی نه مور ورته عجیبه جواب ورکړه په ژړا کې ورته وایي بچیا زما استاد تا خفه کړی هغه وایي ستا په بچي باندې قیمتي ټیم نه خرابوم هغه لږ رب ته متوجه شو رب دومره بد کردار ما رب ستا د زمانې ستا یو ولی هم زما خواله چې کوم دی نو د راتلو نه نفرت کوي رب زه ستا ته برای راست توبه وباسم او کله چې د زن کرن حالات تواري شول مور ته وایي مور زما یو دوه نصیحتونه دي هغه نصیحتونو مطابق به ما خښ کې یو به ما قبرستان ته نه وړې ځکه زه بد عمل او بد کردار یم شاید زما د وجود د وجې نه نورو مسلمانانو ته قبرستان کې اذیت او تکلیف نه رسی مور دویم کار به دا وکړې زما مثال دی یو مردار سپیری ما ستا د استاد خبره هم غورځولې وه ما ستا خبره هم غورځولې وه زما لاش عزت به نه ساتې ما ته به دغه خپل صادر په مرۍ کې راواچې ما له چې کوم ډغل او قبر کړې هغې ته به ما د مردارې په شان ور واچې په دې خبرو کې د هغه نه چې کوم دی نو روح پرواز وکړو حسن بصري هم دغه غرمه نه ودرې حسن بصري رحمت الله علیه وایي زه خوب وینم یو کس راغی زه را پاسولم ما ته خوب کې چې کوم دی نو دا وایي لاړ شه الله یو ولی وفات شوی دی او د ولی جنازه دې ولی وکړي ته په مخ د ځمکې را الله ولی الله فرمایي زما د ولی جنازه به حسن بصري غونته ولی کوي غیر سړی به نه کوي حسن بصري ما تپوس وکړه د الله ولی څوک دی ستا چې کومه شاګرد د هغې بچی دی حسن بصري وایي راپاڅېدم زړه کې کرل ریبل کوم چې هغه بد کرداره لږ ساعت مخکې مور راغلی وه ما واپس کړی وه شاید مور ورله دعاګانې غوښتلي شاید هغه هلک ترته توبه ایستلي الله یې توبه چې کوم دی نو قبوله کړي حسن بصري وایي دروازې له ورالم ما چې دروازه وټکوله زما شاګرد را بهر شه استاد یې څه شي زما کوڅې له راوستی
تا خو زه نا امید رالیږلی وم ما ورته خوب قصه چې کوم دی نو بیان کړه ما د ماشوم جنازه پړاو کړه دا صرف او صرف اخرني دور کې ماشوم د جهنم نه بچ شو ماشوم جنت طرف ته چې کوم دی نو لاړ دا صرف او صرف د مور دعا چې کوم دی نو دا کار وکړه نه دا بچي دا الله مانت استاو سره دریو لوی لوی ذمہواریان الله په موږ باندې لازم کړی دي یو ذمہواری پاغه کې رااله چې دا والدین به د دې بچو لپاره دعاګانې غواړي او دا خبر ذهن کوم یاره او ملحوظه ساتي چرته ستاره خلینه د ماشوم بچی لپاره بد دعا ونه خېږي ګره اکثر خلک خپل اولاد ته بد دعاګانې کوي درې ماشوم مستقبل هلاکت هم ستا په لاس کې دی څنګه چې مستقبل برابرول ستا په لاس کې دي ستا د خلینه ګره خیره وستل دا هم فوراً عرش مو الله ته ورسي ستا د خلینه د بچی په باره کې دعا هم دا فوراً چې کوم دی نو الله قبلوي درې په منځ کې مانع او رکاوټ چې کوم دی نو دا نشته یو واقعه دی باندې بیانوم نور مخکې ځم چې د ماشوم تربیت په بسته طریقې سره کې الله په تا باندې درې اولاد په باره کې څه لازم کړي نبی علیه الصلاۃ والسلام تفصیلی روایت ده رسول الله مبارک فرمایي دریو کسانو زنګو کې چې کوم دی نو خبرې کړي هغه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو د جریج چې دا د الله یو ولی یو بزرګ داغه تذکرہ کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل جریج دیو زمانه یو ولیو ځان له کورون لري یو ځکه او جومپړی جوړه کړی و ځان عبادت خانه جوړه کړی و هغه عبادت خانه کې و جریج بزرګ د الله تعالی عبادت کو خپل علاقې طرف ته نه راته چا سره به میلاویدنه چې دا لږه زندگی د الله په عبادتو کې تیر شي او بیا تاسو درې خان داسه لګولې ده چې معاشره کې چرته یو دیندار کسي معاشره کې چرته یو عالم یا طالب علم د نور معاشره دا خلکو چې را بد کرداري داغو اولنې گزار پر باندې راځي پر پیغنډې کوي او درجه کم دی نو عزت مجروح کول غواړي یو ډم زنانه وا پاغه علاقه کې هغه ډم او بد کردار زنانه خلکو دداوي هغه مخامخ جریج بزرګ چره دغه دوکا کم تاسو مال سینامات راکې د کلی باز خلکو چې کم دی بد کردار ورته وي وې دغه بزرګ ته دوکا کا انعامات زمونږ کار دی هغه بد کردار زنانه وراله حضرت جریج رحمت الله علیه خواله چې دا د زمانه یو ولی او بزرګ دی څنګه چې هغه عبادت خانه ته وراله او د بد کرداري او د مختور ول دعوت ورکو جریج چې کم دی هغه طرف ته ګورم نه چې تسپی لګیای که خره لګیای دا الله په عبادت کې مشغول دی هغه بد کردار زنانا رسول الله مبارک فرمایي جریج له دمکی ورکړه چې سبا ګره داسې بد کرداري وکم الزام به پتا باندې ولګو زجستان کم مطالبه کوم دا پوره کا جریج ورته سیروزه پایا کې زنانه دا هغه جریج د کوټې نه راوته مخامخ یو شپن کې هغه بيزي سره هغه شپن کې خاله وراله شپن کې هم انکار وکړو زنانه چې کم دینو دم کې ورکړه زب بل زه بد فعلی وکم الزام به پتا ولګو شپن کې بد فعلی وکړه مجبورن کال پس داغه بد کردار زنانه ماشوم پیدا شو خلق ورته ماشوم دی رقم زین راوړ وې داغه بزرګ نه کم چې عبادت خانه کې ناس ته الله الله کوي دا الله ذکر کوي خلق ور جوړې نه تپوس نه کو رسول الله مبارک فرمایي آغا زنانه چې کم دینو رالاک وې دا د دې بزرګ نه چې کم دې زماده اولاد پیدا شو او درې وجه سوا اصل وجه داوا مای د والدینو خیره یا د والدینو دعا چې کم دی فوراً الله ارشمو الله تور رسي درې ماشوم مستقبل ستا په لاس کې که زندگی برباده رخلین خیره او باساک که زندگی صحیح کې آخرت او دنیا او قبر نه دې ماشوم د پاره به درب نه دعاګانې غواړي هغه جریج او پیر په خپل عبادت خانه کې مور رااله او درې جریج سره سوال جوابو جریج وای په منځ باندې ولاړیم مور رااله عبادت خانه خله کې ودرېدا وې جریجا आवाज ورته وکړه په کار دو نفلی عبادت ته دمات کړو مور پس راغلو خود خپل او سوچو که ربا یو طرف ته منځ ده او بل طرف ته ربا زما مور ده خدا خبرې ذهن کې سوچو که چې منځ بسر ته ور ورسوم منځ باندې چې کله سلام ما وګرځو مور ته بیا متوجي شم چې مور سوي ماتا سوال جواب دی جریج وای سلام مې وګرځو ما چې وګتل مور تلوا سبا بیا مور رالا زپ عبارت ولاړم بیا आवाज وکړو ما رب یو طرف ته عبارت ته بل طرف ته مور دا راشه عبارت په سر ته ورسو بیا به مور ته چې کوم نه متوجي شم سلام چې ما وګرځو مور بیا تلیلا دریم ورځ باندې بیا مور رالا بیا ماته وی جریجا
بیا زه په مونځ ولاړ یم ما رب یو طرف ته مونځ دی بل طرف ته مور ده مونځ به سر ته ورسوم مور طرف ته بیا توجه وکم مور چې کوم دی نو پتلو تلو کې ماته یو خبره وکړه وی جریج درېیمه ورځ ده چې رالمه ته په عبادت باندې ولاړې خو رب تر هغه وخته پورې زما بچي جریج له مرګ مه راوله تر څو پورې د رب د تر زیناکارو ښځو مخ نه یې خولی مور دا خبره وکړه د خولې نه یو لفظ خیره وایسته هغه زنانه راله جریج له دمکیانې ورکړې جریج وشړله د شپنکي نه د هغه بچی پیدا شو خلکو تپوس وکړو هغه بدکرداره زنانه وویل دا ماشوم بچی د جریج دی خلک رالل د هغه عبادتخانې ونړوله جریج په وهلو وهلو باندې هغه خستړی کو جریج وایي د الله بندګانو لږ خو راته دا ووایي چې څه وجه کیدی شي څه وجه کیدی شي زه خو د څه نه خبر نه یم ولې ما وهئ زما عبادتخانه ولې مسمار شوه خلکو ورته هغه بدکردار زنانه ستا بچی پیدا شوی جریج پوه شي دا خو هغه پخوانۍ زنانه ده خو دا ټوله خبره زما د مور هغه خیري دي چې رب تر هغه وخته پورې زما بچی جریج له مرګ مه راوله رب تر څو پورې د ورته د زیناکارو ښځو مخ نه یې خولی ما طرف د زیناکارو مخ وخو جریج خلکو ته ویې لاړ شي ماشوم بچی راولئ کله چې ماشوم بچی راوستی شو بیا جریج پرې ګوته باندې راسې پرې خېټه کې ووایه بچیا تازه پیدا شوی دی وایه پلار دې څوک دی هغه ماشوم بچي خبرې شروع کړې وی زما پلار هغه ستانه غړي ته کوم ځای کې دی شپنکی دی او ګړې بيزي سره زما پلار هغه ته نه خلکو د جریج لاس خپې ښکلول ورته ویې د سونې نه عبادتخانه تیاروي نه په خپل انداز باندې تیاره کا خلکو خپل غلو پیژنده خو د مور صرف یو خیره وه رب تر هغه وخته پورې زما بچي له مرګ مه راوله تر څو پورې ورته تاره زیناکارو ښځو مخ نه یې خولی نمای د دې بچو مستقبل ستاسو لاس کې دی الله چاله اولاد ورکي مونځ کې که ځان ته دعا کې او که نه کې دې ماشومانو لپاره به دعا غواړې که چېرته په یو ټیم کې را ماشوم تاله غصه درولي بددعا د خولې نه چېرته هم چې کوم دی نو مه وباسه او کله چې را ماشوم د دعاګانو نه پس چې کوم دی دې حالت ته ورورسېد چې دی په ښه او بد باندې پوه شو ستا په ذمه باندې چې کوم دی وسبازې الله تعالی ذمواریان یې ښودلي دا کم کسان چې نټ باندې زموږ بیانونه اوري د دې نه مخکې بیان ما کړی اولاد په تربیت باندې انشاءالله بنیادي بیا هلته وګورئ د هغې نه اخوا زه خبرې کوم د دې ماشوم ستا په ذمه باندې د دې ماشوم دپاره ستا دویم کار چې کوم دی نو دا دی دې ماشوم له په زړه کې د الله تعالی عظمت ورچې د الله بړایي به ورچې د الله لویي به ورچې او دا د والدینو نه ډېر ښه انداز کې چې کوم دی نو دا ماشوم ځان پوهوي که چېرته یوه مور ده او دغه مور سره دا ماشوم بچی عادت دی دا مور دې د کور په ماحول کې دننه دننه دې ماشوم په زړه کې د الله تعالی عظمت او لویي ورچوي بعضې ماشومان د پلار سره عادت دي کله چې د پلار سره دا ماشوم بار ته وځي دا تا د لاس نه نیولی ته ذمېدار یې بار پټي ته ووتې د ونې او پاڼه خیر دې راوشو کوه بچیه دا وګوره که نه دې کې دا نري نري رګونه یې نه بچیه تا د بد شعره چا پیدا کړي دي دا هغه رب کائنات پیدا کړي دي کم ذات چې بچې زما او ستا جسم کې هم داسې رګونه په خپل قدرت باندې پیدا کړي د دې ماشوم دا زړه بالکل ساده دی دا ماشوم بالکل صفا کاغذ دی دا بالکل صفا او هموار ځمکه ده دې د دې ټیم نه تا کم تخم وکړه دی به هماغه فصل راټوکوي دې ماشوم له دې ټیم نه په زړه کې د الله عظمت او لویي چې کوم دی نو دا کیره وه یو دور کې یو بزرګ دی هغه نوم دی بهلول هغه بهلول وایي زه کوفه کې روان یم ماشومان دي او د لارې په غاړه باندې دیو کوته کوي دریو سره غوزان او بادام دی په هغې باندې لبې کوي یو ماشوم بچی دی دریو سره ولاړ دی او دیو ته ګوري او جاړي ما ذهن کې دا رالل چې د دې ماشوم بچي سره غوزان یا بادام نشته دی هم لبې کول غواړي خو د دې ماشوم بچي سره دا نشته ما د دې ماشوم بچي په سر باندې لاس کېښود ما یې بچی جاړمه راځه ما سره د بازار ته ورشه دکان ته زه به هم د دې ماشومانو په شان تاله غوزان او بادام راولم دریو سره به لبې کې بالول وایي هغه ماشوم بچي ما ته وکتل په بره باندې او دی ښه په ژړا باندې شو مخکې ماشومانو ته ژړل اوس ښه په ژړا باندې شو ما ورته یې بچې ولې په څه پسې جاړې بیا کاکا زه بادام او غوزانو پسې نه جاړم زما دې خبرې زه وجړولم چې دا عمر څومره لنډ تنګ زندګي ده د حساب کتاب ژوند دی د زندګۍ ګرنټي نشته د دې ماشومانو دا ټیم چې دی دا د تعلیم حاصلولو دی دا د علم حاصلولو دی دا په خپل زړه کې د الله د عظمت ته کښېنولو دی د دې ماشومانو صفا سینې دي
بالکل یو ساده کاغذ دی پرې ټیم کې دیو د خپل قیمتي ټیم ولې خرابوي بالول وای ما ماشوم ته وکتل ما ماشوم ډېر زیات وړوکی خبرې دی عجیبه لږ نصیحت راته وکړه ماشوم ما ته نصیحتونه شروع کړل نصیحت کې ماشوم بېهوشه شو را پرېوته بالول وای داسې پړ مخې ولګېد د خوله په شګو باندې ولګېده ما دا ماشوم خپله غېږه کې راوچت کو ما د خپل کمیس او کپړې په ذریعې سره د دې ماشوم د خولې نه هغه شګې لر کړې کله چې ماشوم په هوش کې راغی ما ورته بچیه دا راته ووایه ته یو نابالغه ماشوم بچی که په دې ټیم کې ته وفات شې ته مرفوع القلم یې ستا عملنامه بند ده بچیه یره دومره موږ له پکار ده دا څه وجه ده چې ته دومره یېرېږې ماشوم عجیبه خبره وکړه د کمو والدینو مور و پلار چې هوښیاري دې ماشوم ته د دې ټیم نه تربیت ورکوي عقیده ورته ښیي د معاشري اصول ورته ښیي دیانت ورته ښیي ایمانداري ورته ښیي ایمان باندې جرأت او غیرت ورته ښیي هغه مور زما مور چې کله سهار پاسې مونځ وکړي هغه ماشوم یې ما هم پاسې زه مونځ وکړم زما مور سهار په نغري کې اور بلی او بیا نری نری خشاک په داسې نغري کې کېښوده غټې دړې به یې په دې د پاسه کېښودې بیا به هغه نری خشاک له اور ورکه بیا به غټې دړې چې کوم دی نو بلې شوې ما دې تپوس وکړه مور دا راته ووایه تا همیشه دپاره زما د مخې نری خشاک لاندې کړه او غټې دړې د پاسه کې مور دا ته ولې نسې کې ما ته وایي بچیا دا نری خشاک اور زرالي دا غټې دړې د دې په زور سره بیا بلیږي بچیه که ما غټې دړې لاندې کړې نری خشاک مې د پاسه کو بیا غټې دړې اور نالیک زما ذهن ته کاکا یو خبره را پرېوتې را زما ذهن ته را سوچ او تصور راغلی دلته دنیا کې خو زما مور په نغري کور په دغه ترتیب سره بلی زما رب په د جهنم اور هم ګرموي هغې باندې خو به کاڼې هم سوځي هغه خو به معمولي اور نه وي هسې نه د قیامت په ورځ باندې الله موږ ماشومان جهنم ته اول ور واچوي مشران د پاس سره واچوي زموږ د ماشومانو په ذریعې سره الله د جهنم اور ګرم کړي ماشومان او دغه شانتې مشران او کاڼې په موږ په زور سره چې کوم دی نو وسېځي کاکا د هغه ورځې نه دې خبرې ته سوچ او تصور وړم نن ما ماشومان وکتل هغه ورځې نه ولې غافله دي خپل قیمتي ټیم ولې خرابوي ما په دې باندې وژړل ما په دې نه دي ژړلي زما سره غزار او بادام نشته زه له ماشومانو سره لبې نه کوم نه ما کومه مور چې هوښیاری ماشوم ته په خپل کور کې د الله تعالی عظمت او بړایي ورچوي کم پلار چې کم دی د ده په ذمه باندې لازم دی د خپل بچي ته الله د قدرت او عظمت بړایي چې کم دی دا ذهن کې ور واچوي چې بچیا دا غرونه صحیح کوه دا څومره دنګ دنګ غرونه دي بچیا د هغې خالق پیدا کړي دي کم ته چې به د قیامت په ورځ ما او تا ورګرځو بچیا د اسمان ته وګوره زمونږ یو کمره هغه په غیر د بش او ستنې نه نه دا رب په خپل قدرت سره ودرولې دي هغه رب چې د قیامت په ورځ باندې به موږ هغه تر حساب کتاب دپاره چې کوم دی نو دا ورګرځو نه د عظمت او بړایي دې بچي ته چې کوم دی نو ذهن کې کېروه او د معاشري اصول ورته وښیه د دې ټیم نه دا ماشوم بچی تربیت اخلي دې ټیم کې چې کوم دی دې ماشوم بچي لا تعلیم ورکاو د تعلیم باوجود چې کوم دی دنه امتحان الګ نن ماسخوتن دې ماشوم بچي ته وایه بچی غلا ډېر غلط شی دی قرآن کې الله تعالی پرې غلا باندې دومره سخت وعید فرمایلی دی چې الله هغه محبوب انسان چې الله پرې انسان باندې ډېر زیات هغه چې کوم دی نو عاشق او مین دی الله ته دا انسان ډېر زیات نږدې دی خو دغه د هغې باوجود کم یو انسان چې بچی غلا وکړي الله فرمایلی دی چې السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما د غلې او د غل نه لاسونه کټ کا او چې کله د ماشوم له دا تعلیم ورکه د هغې نه اخوا چې کوم دی نو دې ماشوم له تعلیم ورکه بچیاک پردې غلا به نه کې که تا بهر په لاره کې څه شی وموندو کور ته راځې کور ته یې راوړه زه به چې کوم دی نو محله کې اعلان کوم د چارې سکول ته ځې د سکول استاد ویسا مدرسې ته ځې د مدرسې استاد ویسا چې هلته اعلان استاد وکړي بچی پردې سي به نه استعمالې غلا به نه کې کله چې دا تعلیم ورکه خیر دی اوس یو 10 روپۍ راواله دروازه کې وغورځوه دې ماشوم ته ګوره داسې لرې نه دې ماشوم ته ګوره زما په تعلیم باندې دا عمل کړی دی او که نه دی دې ماشوم تربیت واغسته او که یې وانغسته که دې ماشوم روپۍ راواغستې ډایرکټ دکان ته ویوړې ته پوه شه زما تربیت دې ماشوم باندې اثر نه دی کړی
دا غې نه پس دې ماشوم له بیا دا تعلیم ورکوه که ده دا روپۍ راوړې تالې درکړې یا چې کله د سکول له تال ته یې وړې یا مدرسې ته ته اوس تالې وړې اوس ته پوه شي زما تربیت پر یې ماشوم باندې اثر کړی د هغې نه اخوا یو بله خبر راواله بچیه دروغ مه وایه دغه شانتې غیبت مه کوه یو خبره باندې درې ماشوم چې کوم دی نو اصلاح کوه دا ماشوم چې لوی شو دی نه د حکومت دپاره سردردي ده نه د معاشرې دپاره سردردي ده نه د والدینو دپاره سردردي ده خو کاش نن موږ د خپلو بچو نه غافله یو ما او تا د بچي حق هم دغه منلی دی صرف جامه او پیزار او خوراک او ډاکټر د هغې نه اخوا د بچي په ما باندې څه نشتی دا د الله امانت دی ستا په لاسونو کې د دې امانتو په صحیح طریقې سره چې کوم دی نو دا تربیت کې چې دا کله صالح لوشي نو بیا د خون او د مزې خبره واورئ امام غزالی رحمت الله علیه بیا لیکلی دي چې کم یو انسان د خپلو بچو په صحیح طریقې سره تربیت وکړو او دغه ماشوم بچی دا په صحیح معنو سره لو شو دا الله او د الله د رسول کم اصول دي ضوابط دي د هغې مطابق تا د دې ماشوم تربیت وکړه اوس د دې نه اخوا چې دا ماشوم بچی تر وفاته پورې څومره هم ساونه اخلي یو سا باندې الله تعالی دې والدینو له یو اجر ورکوي او یو نیکي ورکوي دا څومره لوی غنیمت دی خو ما او تا غافله یو ما او تا د دې ماشوم بچي حقونه دا نه دي منلي او نه موږ د دې نه واقف یو چې د دې بچي زما په سر باندې هغه کم د الله تعالی حقونه لازم کړي او دا خبر ذهن کوم یار ساتئ دا هر یو انسان چې الله پیدا کوي د رسول الله مبارک حدیث ته هر یو انسان په خپل فطرت باندې پیدا کیږي خود فطرت نه پس د چا مور پلار يهودياني دا ماشوم بچي يهودي کی سوګ نصارای ماشوم چې کم دینو نصرانی کی سوګ بل مجوس والای ماشوم بچي چې کم دینو مجوسی کی د چا پلار مسلمانی دا ماشوم بچي په خپل فطرت باندې چې کم دینو پادشي دا ماشوم بچي پیدا کی د مسلمان پیدا کی د اورست والدین بیا یو مذهب ته بل مذهب ته ورواړي دغه په فطرت او د اسلام هغه تعلیمات دی ماشوم بچی ته ګوره ډیر زیات مرغوبي پسندیدی خدا د مور پلار غفلتی چې دغه ماشوم بچی له تربیت د اسلامی قاعده مطابق دا اسلامی اصول مطابق ورنه کی نور سره والدینو د پاره هم لوی سردردی معاشري د پاره هم لوی سردردی او دغه ماشومان د مور پلار د پاره د اخرت ذخیره ونه ګرځي بلکې د اخرت د تباہی د پاره چې کم دین لوی ذریعہ وګرځي نه په خپل فطرت باندې پیدا لري د ماشوم بچی ته تسنه سره کم دین دلی تعلیم ورکوا د پمینه سره چې کم دین زده کوي د ماشوم بچی ته پیغمبر علی صلوات و سلام سنت طریقې ورخیا ډېر سنتو طریقو نه بل طرف ته تجاوز نه کوي خو ما او تا چرته ماشوم بچی ته رانلی ولی زماره پیغمبر سنت طریقه په هر ادا کې چې کم دینو هغه سره کتارې ماشوم تر دې ټیم نه وخوا د چرته غیر طریقې چې کم دینو دا نخپلې دا غیر لپاره قران کې چې کم دی الله سوره بروج کې یو واقعیا بیان الله فرمای قتل اصحاب الاخدود خندقون والا چې کم دینو هلاک شول دا غي پس منظر شاته واقعیا هغه واقعیا مفسرین چې کم دینو ذکر کړی را دغه واقع اختصارا بیانوم ان شاء الله تاسو ته پته ولګي چې واقعي د مسلمان یو بچي یا مطلق انسان الله مطلق انسان په فطرت باندې دین اسلام باندې پیدا کړي خدا د مور پلار کمه چې ورسته یو طرف ته بل طرف ته واړي دا ماشوم بچي اسلامی قانون ډیر زرخ پلي خدا مور پلار غفلت ته چې دې ماشوم تربیت به صحیح مانو کې نه کړي الله فرمای قتل اصحاب الاخدود یمن کې یو بادشاہ دا هغه بادشاہ کافر بادشاہ داغه نوم مفسرین لیکل یوسف ذو نواس د غیر مسلم لري او د ځان له راهب ساتل ځان له ساحر ساتل لري کاهن دی ته ول شي چې د علم نجوم زدکی او د خپل کهانت په بنیاد باندې دا سره مستقبل بعضی خبرې چې کم دینو کیسه دروغ او سری شاک یو کاهن هغه یوسف ذو نواس چې یمن بادشاہ لري کاهن ساتل لري کله چې کاهن دا اخرنی مرحله لراغه د مرګ حالات لراغه نو هغه یوسف ذو نواس تا هغه کاهن وای چیرې بادشاہ یو ماشوم وګورا او هغه ماشوم زما سره شاګر کا شاهد سباور زنه مریم ستادر حکومت د پاره کہانت چې کم دینو هغه ماشوم بچی کوي رای ول زیر دې ټیم نه چې کم دینو ټریننګ کم بادشاہ یو ماشوم راوس دغه نوم دی عبد الله ابن تامر هغه عبد الله ابن تامر کله چې راوستا او کاهن ته کینو خبره ختموم صرف دې پورې خبره کومه ان شاء الله نور اصول باندې فرصت کې چرته بیان کو چې ردی ماشومان زمنګ پسر باندې سمره الله تعالی لوازمات یې خودي الله سمره چې کم دی دریو حقونه زمنګ پسر باندې خودري
هغه ماشوم بچی چې کله راغی د کاهن خواله، کاهن ورته کهانت ښیي چې مستقبل کې به دا کې دا دروغ رښتیا ورته یو ځای کوي. هغه ماشوم بچی چې کله د کاهن د خوا نه راغی، هر یو انسان الله په فطرت باندې پیدا کړی دی، په اسلام باندې پیدا کړی. دا د مور و پلار کمی چې د تربیت په غلط انداز سره چې کم دی نه وکړي یا دغه شان د پرېرې تربیت ورله صحیح نه کوي، هغه ماشوم واپس په چوټۍ کې را روان دی. لاره کې طلبا ولیدل یو ځنګل کې، دا د حضرت عیسی علیه السلام په دور کې خبره ده، د نبی علیه السلام د پیدایش نه یا کاله مخکې خبره ده چې هغه دور کې نبی علیه السلام دنیا ته الله نو مبعوث کړي، پیدا له هم نو 70 سال بعد پیدا شو. د حضرت عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دین عیسایت دا بالکل صحیح، د انجیل تعلیمات په هغه دور کې چې کوم دی نو صحیح. یو راهب د بادشاہ نه پټ شوی غلا په تور باندې هغه ځنګل کې او غار کې طالبانو ته سبق ښیي، انجیل ورته ښیي، د حضرت عیسی علیه السلام تعلیمات ورته ښیي. هغه ماشوم د کاهن نه راغی، طلبا یې ولیدل ډېر زیات خپې ولګېدل، ځکه هر یو انسان الله په فطرت باندې پیدا کوي، اسلام باندې. ورغی هغه استاد ته کېناست، د استاد خبرې پرې ډېرې زیاتې ښې ولګېدې. ماشوم استاد ته وویل زه یو بادشاه ظالم د کم نه چې دلته ته پټې روپوشې غلا کې طلباو ته سبق ښې، هغه رالیږلی یم هغه ځای کاهن دی، هغه ته زبر اعظم ستا نه به سبق ویم، خو هغه کاهن ته به صرف حاضري کوم. استاد ورته وایي بچیه لږ د وخت راځه، که کاهن تپوس کوي چې ولې لیټ رالی، بانه کوه چې کور کې مور و پلار ایثار کړی ما، بیا د هغه سیډه راځه زبر انجیل تعلیمات تا ته ښیم، د عیسی علیه السلام تعلیمات به راته ښیم. کستانه بیا کور کې والدینو تپوس کو وای کاهن ایثار کړی ما، په دې طریقې سره صرف هلته کاهن ته به یې حاضري کوله، تعلیمات دلته حاصلوي. ذکر ماشوم سینه پاک او زړه پاک او آسماني کتاب او آسماني تعلیمات په خو لګېدل، ځکه الله دې په فطرت پیدا کړو، مسلمان پیدا کړو. بیا یو دور هغه راغی، د هغه سړی ماشوم روان دی، لاره کې خلک راجمع دی، خلک راجمع دی، دی ورغی وی دا ګڼه رسره وی دلته یو منظرې راغلی لاره کې پروت دی، د هغه سړی خلک هم جمع شوي، د دې سړی هم څوک چې کوم دی نو حرکت نشي کولی، منظرې ور منډوي. هغه ماشوم نن د حق او د صداقت او د باطل چې کوم دی نو زه تمیز کول غواړم. یو ګټې راواغسته ربا زما دوه استادان دي، یو عارضي استاد دی چې کاهن دی، یو زما حقیقي چې زما زړه په هغه باندې شرح دی، زما زړه په هغه مطمئن دی. رب په کوم استاد چې زما زړه مطمئن دی هغه عیسی علیه السلام تعلیمات ما ته ښیي، رب که هغه باطلي زما دې ګټې له او کاڼې له طاقت مه ورکوه، رب که هغه صحیح او دی ماله صحیح آخرت جوړول غواړي، رب زما دې کاڼې له دا قوت ورکه چې دا منظرې پرې باندې مړ شي. ګزارې وکړه منظرې مړ شو، خلکو ته پته ولګېده چې په دومره معمولي کاڼې باندې دومره لویه بلا نه مري، خو دا ماشوم کمالي دی. خلک رالل دغه ماشوم خواله، دا ماشوم مریضان چې کم دی په هغو لاس راکاږي ټیکېږي، یو د سترګو ړوند چې د بادشاه خواله به ورته په هغه باندې د ماشوم لاس راښکول، ځکه دا د عیسی علیه السلام معجزات وو. د ماشوم چې لاس راښکو سترګې ټیک شوې، بادشاه تپوس کې علاج د کوم ځای وکړ، زونواس وایي دا دلته یو ماشوم و، د هغه په لاسو باندې رب ټیک کړم، رب څوک دی؟ رب خو زیمه ته رب نه عام انساني ماشوم څوک دی راوله. کله چې هغه عبدالله ابن تامر راوست، هلکه دا خو هغه بچی دی چې کوم ما کاهن ته کېنولی و، ماشوم وایي د چا نه دی دا خبرې زده کړي، دا دې ځنګل کې یو راهب دی، د هغه نه راهب راوله. راهب او د هغه طالبان چې کوم دی بادشاه په اره باندې چې کوم دی د پاسه راسې ورهوده، مړه یې کړل او ماشومه په تا باندې زما د سرکار خزانه لوټ شوې ده، په تا باندې ما چې کوم دی نو پیسې خرچ کړي دي، زه تاله عبرتناکه سزا در کوم چې مستقبل کې نور ماشومان هم د هغې نه عبرت والي. د خپل فوج سره یې ګوره ځنګل ته ور وخېژوئ. رسول الله مبارک فرمایي کله چې دیو ځنګل غر سر ته ختل، هغه ماشوم لاس پورته کړل، ربه زما هغه استاد چې ما ته عیسی علیه السلام تعلیمات ښیي، ربه که هغه تعلیمات تا ته مقبولي، ربه زما سره کم خلک روان دی زما مرګ غواړي، ربه دا هلاک کې او تباه او برباد کې. فوراً د ځنګل په سر باندې زلزله ولګېده، هغه خلک د ځنګل او د غر نه راورغښتل، زرې زرې شول. ماشوم واپس راغی، بادشاه ورته وایي څنګه راغلې؟ زه داسې رالم، زما هغه رب چې ما په ایمان راوړی دی، هغه رب چې کوم دی نو هغه خلک ستا هلاک کړل، زه یې ژوندی راوستم. ماشومه ستا مرګ غواړم، خو مرګ دې عبرتناک غواړم. هغې خلکو سره یې کړی کښتۍ ته ور وخېژوئ، سمندر منځ کې چې کوم دی
درې ماشوم نه تپوس وکئ چې رب بادشاہ منه او کرب هغه منه کم چې ته یادې نبیا که ماشوم رب بادشاہ منه بیا راولئ کنه دغه سمندر ته ور واچوئ هغه ماشوم کشتی کې ناسته رسول الله مبارک فرمایي سمندر منځ ته کشتی ور ورسیرا ماشوم لاس پورته کړل ربا کچرته کې هغه عیسی علیه السلام تعلیمات چې ماته استاد خي هغه استاد درست روا زما خیرت جوړي زما نظریه او خیرت درست کوي ربا دا کشتی والا هلاک ماته ژوندې بوزي کشتی باندې طوفان راغې رسول الله مبارک فرمایي کشتی هلاک شو ماشوم واپس راغې بادشاہ وای زما فوج الله هلاک ماشوم استا مر غواړم ماشوم عبد الله ابن تامر وای بادشاہ قطعا منی شي وجلې که خامخا زما وجل غواړي خلق راغون کې یو میدان ولګو یو سټیج جوړ کر هغه سر تمور وخی جوړ یو غشه په خپل کمان کې کېرو دا وای چې بسم الله ربي کم چې زما رب دې هغه په نوم باندې گزار کوم تر سو پوری دا حقيقي رب نوم نه غسته زدا غواړم چې زما د رب نوم ستا پر خله باندې جاری شي بیا که زمړ شم خیر دې هغه ماشوم سټیج ته وخی جو خلق را جمري بسم الله ربي زرا خپل رب په نوم باندې پرې ماشوم باندې گزار کوم شروع کوما کله چې غش ور پرې خور دې ماشوم باندې ولګي ماشوم چې کم دینو وفات شو چاپیره خلق چې کم دینو ډیر مسلمانان شول خلق چې کله مسلمانان شول د ماشوم په وفات باندې الله فرمای قتل اصحاب الحدود کندو علی الله هلاک کړل بادشاہ یک نشو دو شو مخ یو ماشوم وس خلق مسلمانان شول هغه چمچو ورته کندې وکنا هغه کې اور بلکا یو کسرا ولدا کندې غاړي لا رب الله منه ک رب بادشاہ منه ک رب بادشاہ منه واپس کوي ک رب الله توي وراچوي دې کې چې کم دینو 12000 یا بعضی مفسرینو زیات کم ذکر کړي کسان وسوځیدل یو زنانه راوسته شو داغه په کې یو ماشوم بچره هغه بادشاہ ول ماشوم بچي اور واچوي ورته بیا ورسته زنانه اور واچوي شاهد دري بچي په غرزول باندې دا خزه چې کم دی هغه بادشاہ ته رب وای الله چې کم دینو پریری څنګه چې ماشوم بچي اور واچو د هغه ماشوم بچي د خلین आवाज راغی پور کې مور خپل قدمونه مضبوط کا اور نره جنت ته کم خلق چې اور طرف ترازی هوا واکه الله دغه نه روح علی هغه ته اور سنوي مور چې کله ور واچولا الله دغه اورنا یو شغل راوستا کم بادشاہ دغه مرغری الله چې کم دینو پاغه باندې سکروټ کړل بالکل چې کم دینو ختم کړل صرف دې پوری ما خبره کولا هغه ماشوم بچوړو کواله کې ځان قربان کو دا الله په دین باندې قائم ولاړو ولی دا ماشومان الله فطرت باندې دین باندې چې کم دینو پیدا کړي صرف زما استا غفلت ته چې اخو زما استاد الله سری کم دینو دا برباشي د مسلمان بچي دا دین طرف ته خرازي درې ماشوم بچی په صحیح معنی کې چې کم دینو تربیت کوا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعات ورته بیانوا د صحابه چې کم دی د صحابه واقعات ورته بیانوا د علماء اکابرینو او د هغه مشرانو بزرګانو واقعات ورته بیانوا د ماشوم کې به دینی جرأت او غیرت چې کم دینو دا پیدا کیږي او د ماشوم بچی له صحیح استاد انتخاب چې کم دینو کوا بهر کې دا بچی چې الله چاله ورکړي دا د الله د طرف نه ردی والدینو پلاس کې لوی امانت دي دا امانت په ځای کې نه دی امانتو کې به خیانت نه کې دا به هم دیل جوړه چې څنګه الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما انسان او جنات د خپل عبادت لپاره جوړ کړي هم دا ستا ماشوم بچره در مستقبل ستا پلاس کې دی بر الله عبادت ته هم ته کم دینو دا جوړه او دغه شان دغه سره سره نن سبا پرې دور کې درې ماشوم په نشیس او برخاست باندې بغور او فکر کې دی ماشوم بچی لري موبایل ورکړي دا کله کله حال چې کوه د ماشوم بچی سره سری ډېر کم خلکو سره ناس پاسته دا خبر ذهن کې یاد وساتئ او ذهن کې را خبر ملحوظ کې ځان سره کې دوی چې دا ماشوم بچی د استاد دومره اثر نالي دا ماشوم بچی د مور پلار نه دومره اثر نالي څنګه چې خپل مجلس نه سوسایټي نه اخلي د خپل امزول نه چې کم دینو څنګه اثر علي تاسو کور کې به کتري ستایو ماشوم بچره د په کور کې ناشته مشران بلس اتکسان چې کم دینو دلته ناسي خو کړه د امزول راغی د مجلس پرې خپل امزولي پسيزي زکه چې د خپل امزولي نه د اثر چې کم دینو د اخلي نو خپل بچي باندې خیال کو بار معاشره کې د کوم خلکو سره ناس او پاسته د غلط مجلس نظر ته کې اثر چرته قبول نکي د باندې یو واقع زین لراله خبره بیا ختموم یو دور کې چې کم دی یو زنانه را علامه منذری رحمت الله علیه خپل کتاب ترغیب او ترهیب کې او دغه شان حافظ ابن قیم رحمت الله علیه کتاب الروح کې یو عجیب واقعه بیان کړی دا هغه یو علاقه کې یو عالم دی
هغه عالم چې کوم دی نیسابور علاقه کې د نیسابور نه یو عالم روان دی حج لدی دی په یو جماعت کې کېناسته دی جماعت کې د مازیګر مونځ وکړه بهر کړکۍ چې کوم دی نو کولاوي دي بهر قبرستان دی مازیګر نه پس دی ناسته خپل ذکر او اسکار کوي بهر یو قبر وچاو دو دا غې نه یو کس راوته چې د مړی نه په ښکته باندې انسان دی مړی نه په بره باندې هغه سر چې کوم دی نو دا د خر دی خر په شان د درې اوازونه وکړل او بیا قبر ته ور داخل شو هغه قبر په د باندې رابن شو د نیساپور هغه عالم وای چې زه ویریدم زه به هلته فورا وته ماره خلکو نه معلومات وکړل چې کم کس داسې ور سره وشول دا صرف رب ماته وخو کنه تاسو ته ومخو ماته وکسوي چې رات درېمه ورځ ده چې دا قبر چوي د دې نه یو انسان راوځي سر د خر دی نور د انسان دی مای دا سوجه کېدی شي وایي هغه جومپړۍ کې زنانه ناست سره بوډۍ ده لاړ شه د هغې نه معلومات وکړه زه چې رالم ما د هغه زنانه نه تپوس وکړ هغې ماته وایي چې او میلمه دا زما بچی دی زه یوه کونډه زنانه ومه زه چې کله کونډه شوم زه تور سرې ومه زما د یو بچی د ده د ساتلو دپاره زه چې کوم دی نو تلې مه پردو کورونو کې ما ځایونه جارو کړي دي ما پردي لوښي چې کوم دی نو انځلي دي د دې ماشوم بچي دپاره زه د خپل کوره وتې یم کله چې دی زلمی شو زه کله په کور باندې شوم هغه ورځ الله ما ته وښوه اوس په زما زه په کور باندې ژوند تېروم دا ماشوم بچی به د بهر نه خوراک راوړي جامه پیسار به مال راوړي ځکه زه تور سرې وم دا ماشوم بچی مې ساتلی دی لاړ د غلط مجلسو کې کېناسته غلطو ملګرو نه اثر واوست زما بچي شراب شروع کړل مال خو نور هېڅ چل نه راته د مور صرف اتیار دی چې ماشوم بچي ته وژاړي ما ورته وژړل ما یې بچیا زما هغه محنتونه او مشقتونه هغه را یاد کا زه جوان العمر ما په پردو کورونو کې زندګي بسر کړې ما ته ساتلی نن ته لوشې زما د امیدونو حسرت دی نن تا شراب وڅښل هغه ماشوم بچي ما ته وې مور ما ته چې کوم دی نو خبرې ځکه مه کوه زما ځواني ده ځوانۍ کې مې مستۍ طرف ته پرېږدوه یو ورځ ماشوم بچی راغی زه ګورم چې د ده د سترګو نه د شرابو آثار ښکته ساسي دی بالکل مدهوشه دی ما ورته وژړل ما ته وایي مور ما ته هر ټیم د خر په شانتې مه برړېږه زما ځواني د ځوانۍ ته مې پرېږدوه بله ورځ شراب ډېر کړي ملګرو په شام مړ په ما پسې راوړ د دغې مازدیګر په ټیم باندې خښ دی زما زړه ته د دې خبرې نه ډېر زیات دک ور رسېدلی و زه هغه تورسرې زنانه زما په پردو کورونو کې هغه لوښي هغه ځایونه ماشوم بچي را یاد نه کړل ما ته وایي د خر په شان مه برړېږه دې خبرې ماله ډېر دک راکوک په کم ټیم باندې مړ دی نن درېیمه ورځ ده په هغه ټیم باندې قبر شوي دی راوچتېږي د ده سر چې کم دی نو د خر نور انسان دی د خر په شان درې اوازونه کوي او بیا قبر طرف ته ښکته داخلېږي دا د غلط مجلس اثر دی په دې دور کې ماشوم نه غافله کېږه مه غریبی را تب په سفر کې مسافرې کې وستا کلی کې وستا یار دوسی هغه ته وایي زماري بچی باندې غور او فکر کوه د ده نشیس او برخاست د چا سره دی د ده ناسته پاسته د چا سره ده د ده مجلس چې کوم دی نو د چا سره دی د هغې نه اخوا تعلیم وروسته خبرې دي بهر کیف الله چې چاله اولاد ورکړی دا لوی نعمت دی د انسان سره لوی امانت دی الله تعالی الله دې زمونږ اولاد صالحه لوی کړي الله دې زمونږ اولاد او بچي زمونږ د سترګو یخوالی وګرځوي الله دې زمونږ دپاره د قیامت ذخیره وګرځوي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.